علیکم نوی ویډیو سره تاسو غلکلی وایو امید لرم چې تاسو ټول به روزه خوشحاله وئ ژوند په مزو کې به وئ سوات کې یوه بله ډېره زیاته افسوسناکه پیښه رامخې ته شوې ده چې د دوو خاندانونو ترمنځ د ځمکې په لانجه باندې جګړه شوې ده چې په هغې کې د یو خاندان اووه کسان ډېر بېدلتیا سره کتل شوي دي چې د بل خاندان یوه زنانه ډېره بېدلتیا سره کتل شوې ده دوستانو د دوی له تر اوسه پورې هم یو بل کې پایلینګ شروع دی وایي چې مونږ په یو بل باندې پایلینګ نه کولو خو دې خاندانونو داسې کارونه وکړل چې په هغې سره مونږ په پایلینګ باندې مجبوره شو دوستانو سوات کې اخر دا حادثه په څه طریقه باندې رامخې ته شوه اخر د دومره کسانو ولې کتل شول خو چې تاسو د دې پوره معلومات نه ځان قبلول غواړئ که څه پورې چا زموږ د چینل مخه نه وي سبسکرایب کړئ او موږ زموږ د چینل مخه سبسکرایب کړئ ته نشان ورڅخه مخه ووهئ چې زموږ هر یوه نوې معلوماتي ویډیو تاسو ته په اسانۍ سره میلاویږي سوات کې ډېره زیاته دردناکه افسوسناکه واقعه رامخې ته شوې ده چې د دوو خاندانونو ترمنځ د ځمکې لانجه رامخې ته شوې ده چې په هغې کې د یو خاندان اووه کسان ډېر بېدلتیا سره کتل شوي دي چې په هغه اووه کسانو کې څلور شاه زلمي او دوه بوډاګان سړي زامن دي دوستانو دوی سره ډېر زیات ظلم شوی دی چې پکې د بل خاندان یوه زنانه ډېره بېدلتیا سره کتل شوې ده د هغوی دومره نقصان نه دی شوی کومه چې د دې بل خاندان دومره نقصان شوی دی دوستانو ډېر زیات ظلم شوی خو د دې ظلم خلاف لا تر اوسه پورې د سوات خلکو احتجاجونه نه دي کړي زموږ دا ویډیو هم هغه شوي وي زموږ د چینل مخه سبسکرایب کړئ تر نشان ورڅخه مخه ووهئ چې زموږ هر یوه نوې معلوماتي ویډیو تاسو ته په اسانۍ سره میلاویږي